دې دا کارو کا وای جو بشیم څه اوس دنه پرتګو باسمو په دې سرک دی راکاږم په خدای باور وکا چې د شپې بجلی والا راواستول چې ترانسفارمر کم ځای کې ولګو د شپې زه به تاله ووټ درکم زه تا نه ښه ظالم سم شي سم که سبا الیکشن شو بیا به مو ګورم ما چې کوم ممبر په حق کې تقریر کړی دی داسې به مې د لاسه ودرولو ما چې کوم ممبر له تقریر کړی غاړو خدای پاس کړی نه دی دا شکر دی کینې هغه خبیث سره به مې څه کول چې داسې به مې ودرولو چې ودرېږه په دې یونیورسټۍ کې مې دوه ودرولي تېرې کوي کلمې مال تېرې کوي کلمې تېرې کړې مالو وایي چې په موږ د ښځې په درې کاڼي طلاق چې موږ به تختو نه ویل په موږ د ښځې په درې کاڼي تختو به نه ټیک شو د خدای شان ته ګوره مال بیا کلمې تېرې کوي چې دا به نه ویم چې زه به دا وکم بے نظیر یو پوسټر چاپ کړی چې ہمارا عزم غربت کا خاتمہ ہے ہمارا عزم کیا ہے غربت کا خاتمہ آج سارا پاکستان غریب غربت کی وجہ سے مر رہا ہے یا نہیں ان کا بیڑا تباہ ہو رہا ہے یا نہیں راستے پہ جاتا جاتا بم کا دھماکہ ہوتا ہے التا سخنے والے یو گئی التا پا بم کے والو دی لٹاوئی ہے لاندی مونگ غرق نکی کوئی شوئے وہ سب پتہ لگی او دلی کا راج امویا کوئی رونے والا نہیں مونږ خو د دلی راجګان یو په مونږ خو څوک جړا والا هم نشته په لاهور کې چې کومه دماکه وشو هغې ته خبرې حکومت څه اعلان وکړو 30,000 روپۍ مړی ورکوي او 10,000 روپۍ زخمی ورکوي حکومت ورته دا اعلان وکړو 30,000 روپۍ چې کوم مړی دی هغه له 30,000 لعنت په هغه چا زما زوی او زما رور او زما ښځه او زما بچي به په بم کې والوځي زه به 30,000 روپۍ علم زما په ونې پیړی دی نالتي خدای دې زما کور روان کی چې زه به 30,000 روپۍ باندې خپل مړی خرڅوم دا هغه شرمېدلی قوم دی دا هغه ذلیل قوم دی حکومت 30,000 روپۍ ورکړي چې خیر دی که بم کې والد خیر دی جی شهید شو شهید نه لم خپلې نه څه وباسم شهید شو دا خبرې زمونږ چې دي دا افسانې دي لکه د افسانو کتاب سړی د شپې خوب نه ورځي او د افسانو کتاب ګوري او زړه پې خوشحاله دا افسانې دي تاسو یې راوځئ او مونږ یې وایو تاسو یې اورئ لکه پخوا به ښځو په کورونو کې جنګنامې ویلې نو ښځې به ورته راټولې شوې او جنګنامه به یې ویله نو یو ښځې به جنګنامه ویله او نورو ښځو به ورته او د شیعو ماتم خانې ته ورشه سکینه پیاسې مر گئی دوی ورته ټول ناچي تاسو پوه شئ ګډېږئ ما خبرې ته غوږ کېدئ ګډېږئ ما زه تا ته وایم چې امام حسین داسې ورته ویل زنده‌باد ته په ایمان ووایه پښتو کې در سره خبرې کوم مولانا صاحب زه به اردو کېدی شي تاسو پې پوه شوي نه پښتو کې وایو چې خېټه د یو پړسېدلي او تیزونه بله چې د ده خېټه کیني خېټه ستا پړسېدلې او تیزونه زه اچوم نو ستا خېټه کیني چې څو پورې تا په خپله ټیز نه اچولی دې خوا وګوره زه تاسو پیژنم دا پولیس والا دي دا کله کله ماته وایي دي لږ خطره ده او پلانې دی ما دا قوم پیژندلی دی د انګریز جوړ کړی قانون په پاکستان کې دی هندوستان تا سره آزاد شوی دی خپل قانون دی چین تا نه رستو آزاد شوی دی خپل قانون دی هغه میزایل اوس جوړ کړي دي چې 15,000 میل کې به ډس کوي امریکا یې په یاره کړې ده مونږ یو غوري دغه جوړ کړی دی خیال
دا غوري میزایل هغه څه شی دی لکه دا د پټاخو ډزې نه دا ماشومان دا بازار په اخبار کې غوري میزایل دا داسې چلو یو دومره سوټه غول چا کړي یو سړي ویلې چې هوی دا خو به ډېر ټیزونه هم پې اچولي نو دی پې کېناستو ټر 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 دا څه کې لکه ویلې دا سوټه مې وکړه ویل خوار چې غول بل چا کړي او ټیزونه پې تا اچې غوړي میزایلو ته وګوره د دوی د شکلونو ته وګوره ایټم بم ته وګوره او د دوی د شکل ته وګوره هیټروجن بم ته وګوره او د دوی د شکل ته وګوره نن ته سړک جوړولو چل نه درځي کوهاټ روډ های وے جوړیږي دمره چینیانې ورته راوستي دي که نه او دوی ته چې دا څوک دی سپرنټنډنټ انجینیر ډنډنډن انجینیر بربر انجینیر د انجینیرانو تر اوسه سړک جوړول نه دي زده کړي دلته یو بله محکمه ده پی ډي اے ورته وایي چې د ټاپ ګڼ کپانې په دې کې را جمع کړي د ټاپ غلا او ګڼ کپان که دیوال له چونه ورکې رابش قانون دی لاس کې واغستو چونه کې نقشه دی جوړه کړې ده ورسره مجسټریټي صاحب او ورسره پولیسي ماړه خدای ته ګوره چونه قانون دی لاس کې واغستو قانون دی خزه خو چې بیا خیال کوه دا محکمې یو محکمه ما ته وښایه یو محکمه چې هغه په دې ملک کې د قوم او د ملک خیر خواوي شته لکه یو محکمه ما ته کله کله څوک وایي چې ته د پولیس بد نه وې د پولیس نو مال پولیس کې نه زما تره شته نه مې ماما شته نه مې زوی شته نه مې پلار شته خو بد یې ځکه وایم چې زه د 100 روپو غلطه څه نشم ویلی نو د 50 روپو غلطه ولې بد ووایم داسې ده که نه ده نو هغه ورځ مې یو مجلس کې ووي مال دا باډر او ملیشا دا هم راولئ پېښور ته چې د شپې په دې کوڅو کې ګشت کوي که نه هسې څه کوي چې ناست دي سرحدات کا پې ساتئ نو تاسو کم سرحد کی توره وکړه کشمیر کا معاملہ بھی زیر باس آئے گا میں جب امریکہ جاؤں گا نا تو کشمیر کا معاملہ بھی کشمیر کا معاملہ بھی زیر باس آئے گا 50 کاله وشو کشمیر کا معاملہ زیر باس آئے گا دومره غوندې کشمیر هم وانغستو بنگال در نکټ شو تاسو څه توره وکړه څه توره مو وکړه نیم پاکستان در نکټ شو کشمیر په 50 کاله کې تا پې سوونه خلک مړه کړه تا څه توره وکړه په کشمیر کې نعره تکبیر یا دې چغه کوله نو مولا پښتون مولا غرق شو نر مولا بیڑا غرق شو د پښتون مولا بیڑا غرق شو د بجلیګر مولا بیڑا غرق شو چې تر اوسه پورې په خدای قسم که استوره وکړه استوره ورشئ په کشمیر تاسو به نه ویلي چې سل پاپړ د یو لوړ ویلي به م که نه نن هغه پاپړو در نه کشمیر قبضه کړی دی ته خو یې واړه هندوستان تا سره آزاد دی نن خود کفیل دی نور ملکونه د دنیا وګوره ته به ټول عمر خیر راوړه امریکې خدای دې وبخه پخوا به مې خیر راوړه لندن برطانیې ملکه الزبت خدای پاک دې ډېره ډېره خوشحاله که ټول عمر م خیرونه غوښتي دي ته مې بله ورځ وې په ارام کښېنه ویلې ولې مالګیدړ ته چا ویلې چې دا چغې ولې وهې هغه ورته ویل خلک یارومه ویل دا ټیزونه ولې اچې ویل زه هم یارېږم
آرام کېنه کله یو ټلیفون کوي دا به چې چل کېږي دا به چې چل کېږي خو زه به په منځ کې ناست یم اول به بجلیګر بولا چې پکې مړ شي خدای دا ټول پېښور مړ کړي که نه ده داسې ما وې چې د مسلمان نه زما دا توقع نشته چې هغه د امریکې نوم بې اودسه والي شته خاص کر دا غوړ غوړ چې دي دا ریګمال کړي چې دي دا د امریکې نوم بې اودسه نشي اخیستی په خدای مې دا یقین دی چې بش به خدای کباب کوي او ښځه به یې مسلمانېږي او زه به یې مشرف ته نکاح تړم چې راشه یو خو ځان سره ګرځې یو ورسره بل هم بونډی ده چې د دغې هم درته نکاح وتړم ځکه چې خلک یو ښځو نه په منډه دي یوې نه په منډه دي وایه لکه که نه هم ته په منډه نن وګورئ نن وګورئ ستا د پېښور شادي حالونه د لویو لویو پښتنو مونږه پښتانه مونږه پښتانه مونږه پښتانه هغه پکې په شادي حالونو کې وي که نه وي سړو سره په یو مېز روټۍ خوري که نه خوري چې زما ښځه زه ځان ته پښتون ویم او زما ښځه پردي سړي سره په میز روټۍ وخوري زما په دغه ښځه د ټول پاکستان خره واچوم دا نن داسې د اوس ملک شو کومه جمع کې چې در سره هغه سړی ولاړي چې ښځه په شفي مارکیټ او په کوچي بازار کې شاپینګونه کوي پردو سړو سره وایي په ایمان دې بازار کې ایک یې پاره دفع کر ایک یې پاره 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 د مازدیګر ټایم کې تاسو ګورئ یو دکاندار ورته چېرته ویلي چې جا پھوسی اگے لنگ وہی پھوسی تیری ماں سی میں تو آج 14 سال دی ہاں میں پھوسی ہو گئی ہاں تو پھسکائی دی کنه ټول اوراد د خدای د عظیم غا د پاکستان حکومتا کدی پزړه کې دا نه چې د پاکستان ښځې به په کورونو کې بندوم الله دې د ضیاءالحق غوندې په اسمان کې ټوکړې کا د پاکستان ښځې دومره لرې لاړې آسان چل دی یو ښځه که د معتبر نه دی د غریب خیر دی د کابلۍ په دې ګیټ کې سر لاندې او خپې پاس ځوړندومه او اعلان کوم چې کومه ښځه بهر راووته دا بې حالي کرانه ښځه راووته ږیره مې کله کوي خو پوه دي چې په دبلدین اورېدلې یم میړی دبلدین دی هغه ورځ ناست ومه د یو تیکو والا د زوی جنګ تېرېدو ما تیکو والا ورته ما ته یې داسې وکتل وایي ستا مال په کومه نو بیا مې ورته وویل ما لکه مبارک شاه د زوی واده دی بس هغه ارامیانو هغه ډولکې هغه ګولو مال یو شوق مې وشو خو دروتی نه شوم ویل څه مال بس دا مې شوق و چې دې ډولکي ته ځم لږ ګډ شمه چې تاسو جنګ تېرېږي که نه چې ځم لږ ګډ شمه ویل ولې مال د ډم قوم امام هم ډمي زه ستاسو امام یم چې تاسو ډمان یې نو زه نر پاتې کېدی شم ستاسو ټول ودونه لعنت دی په 15,000 روپۍ ورته موټر سجاوئ
چاله دې کې بسې ما به ماما کې نوی نن په ډولۍ کې او ور سره دوندوړې ناستې مخکې زه چې په مال دکان کې ناست یم او دا موټر را باندې تېر شي نو ماله دا رایاد شي چې ما به ماما کې نوی نن په ډولۍ کې بیا زمونږ یو اشنا دی د هغه واده نو بینډ یې پرې راوستی ما لکه دا دې څه ارامتوب کړی دی ویلې مور مې وی چې اخري دی اخري زوی مې دی چې لږ ارمان پې وباسم وایي په دغه مور ته سټکوری شي دغه زړې خدای په ګرنیټو لګوه نن زړې چې څومره ورانی دي اوس خو بله مزه جوړه شوه د سړو پتلون ارتی او د جنکو پتلون سټایل دا پنډای پکې راوتی پتلون سټایل پرتګ نن جنکو جوړ کړی او دغه دی پوره دیکھو گورے دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان فرار سات ملاویږي نن تاسو په څه مین یې دا پتلون سټایل پرتګونه چې نن خزو جوړ کړ په دې مین یې تا پرتګ او دا زیده دا د دې ځای ته راوستو چې وروسته دا ډولکي پکې ښکاري هلکانو پتلون دومره تنګ کړو چې هغه هم پکې وروسته دوپړی غږوي زړې ښځې خو غټې شوي که نه نو دا چلې کړی او دا دغه دومره دومره ده پیلټیز هغې ته دا سپینګیري ډېر ګوري نو څه کې نن ټیپر د سبزی دکان ته ودرېږه او پوښتنه وکړه بینډۍ وګوره بینډۍ سهار کله سبزي والا نه زه پوښتنه بینډۍ په څو دي وایي 60 روپۍ کیلو په منډۍ کې دي مال دا یو وړه وړه ځان کې منډه موږ بینډۍ نه خورو لوی لوی ټینکرې ته ډکېږي او امریکنیانو ته ځي کابل ته نن ایم پی اے صاحب سره دا څه کوي لکه خدای د نری او غټ تکبیر همدغه نری او غټ لای ټول ارامتوب په تاسو کې ټول ارامتوب په تاسو کې دا دې سټیج ته دا خلک رسول تاسو دي که نه دي سبا د ناظمانو د کونسلرانو الیکشن بیا شروع کیږي تاسو بیا را پاسې یو ډولکي به غږوئ پلانې زنده‌باد پلانې زنده‌باد د یو دومره کونه ده مخې سر مخکې دي او کونه یې وروستو دي پلانې زنده‌باد بیا به سبا ولاړ یم تاسو مونږ ګرمت ما نه دی ووټ ورکړی په دې 50 کاله کې دې څوک وایي چې ما چاله ووټ ورکړی ما ته پتا ده نظام हमको तो मुयसर नहीं मिट्टी का दिया भी और गर्पी का बिजली और चिरागों से है रोशन ز खुदे د خاورو تیلو ډیول نشم بلوله او د شاهانو بنگلې کې د چراغان جوړي زدي په سویګیس روټای نشم پخوله سویګیس 8% نور ګران
बिजली 8% लोअर ग्राम, पेट्रोल 8% लोअर ग्राम. मतलब دا دی چې دا غریبان د خانه خراب بچی چرته پرشکا کین کینی او په سوزکای کین کینی چرته په مزدا کین کینی او شاهان الله 28 وزیران الله په مرکز کې په 28 کروڑ باندې موټرونه راغلي. یو موټر په 1 کروڑ روپے باندې یو موټر. تاسو باندې ټول ورځې هم ګرځي چې بنګ در باندې وي تلار شه د سپي غوندې په سوره کې نه نوځي او خان چې د لار شي په بنگلا کې سم. اوس د لونو د واده کارډونه مليان چاپ کوي. मुलियान पकीली कली से मेरी प्यारी बेटी की शादी है और आपसे दरखास्त है नूरुल्लाह का, आपसे दरखास्त है कि आप तशरीफ लाएं, अपनी दुआओं के साथ उनको रुस्खत करें. बेदबी दी माफी जमा खुला लगा बेड़ा बादा या और बांधे एतराज को चित्त जमा लूर निकाह तराने ली बात साल लूर 10 कालो हुआ वेल दो वल्ला सुकालो मनगा तकड़ा हुआ मना माल का माशूमा दा दुआ जरूरत है और खुलिया बोरा हुआ जमीन खजे का अल्लाह पाक भी तद चरगु मरज रावली खुदाए च कला वबा राजी अल्लाह द पाकिस्तान पर खजो रावली टोल अमीन कई खुदा का जमीन मोर और खोर पकीवी बा खजा पकीवी खुदाए दे दे चरगु पर मरज मुर्दार है. सड़ी नरे वगट तकबीर प्रेदा आराम के दगा वक्त नरे तकबीर और ब्यारुस तो ही समझे वक्त के दी सड़ी लाउद प्राते ही पकोरुनों के और खजी ब्या दाफी कनी बिल्कुल भी ना दगा दगा खुदाए दे कोरवान कनो दे पोजे 70 ډیر ضروری है چې دا پوزه دې پټا کړې ده. سبا وای د پاکستان به څوک جاړي غریب به جاړي د غریب د سور بچي چې دانن کی بجلی اوس چا چټرا کو چې بجلی مهنګي ہوگی. ډیر شکر چې خدای پاک هم د پکیلان دین کې نه سوی ګیس مهنګا ہوگی. اچھا ہے چې په سوی ګیس روټه هم پخانه کړې اوس درته بمبو تم میټرې لګي مبارک شاه نورمل ټول ټیپر شو اوس بمبو تب میټرې لګي. پاکستان के बाद तो बम नशिश कले कोरोना की गिरदी